بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې په سعودیانه مارکیټ کې کم اور لګېدل او د هغې د وجې نه دوه دوکانونه مکمل سوي دي او تاسو یې نه په دې شیشه باندې چې څومره نقصان شوی دی. نو نن راځو چې د هغې کې د دوکاندار رشید سره مونږ خبره کړو د شالیمار سټیشنرۍ مالک سره چې هغه په دې باره کې مونږ ته څه ویل غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن سهار په 6 بجې باندې زمونږ ګاونډي فیصل ساینټیفیکا ټریډر چې دغه د کیمیکلو دوکان دی، یا به د کیمیکل نه لګېدلی یا به د بجلي نه لګېدلی، په هغې کې اور لګېدلی او هغه مکمل طور پر تباه شو. د هغې خوا ته زما دوکان دی د سټیشنرۍ، هغه هم متاثره شو، کافي سامان پکې وسوځېدلی شو. تقریبا ستاسو به څومره نقصان شو؟ جره دا مرګ د دې ملګري خو به تقریبا که شی 2.5 کروړه به شی او زما هم تقریبا دغه 1 کروړ 20 لک 30 لک به شی تقریبا. دا اور سهار لګېدلی څه ټایم؟ دا په 6 بجې لګېدلی و. او بیا تاسو ته پته څنګه ولګېده؟ بس دا زموږ ملګری راغی او ما ته ټلیفون وکړو چې یاره مارکیټ کې اور لګېدلی دی او دوکان نه لوګی راځي. ردي دا تعین پته نه لګي چې یا شرکت نه شوی ده یا بل څه وجه شوی ده، دا اندازه نه لګي. دا اندازه نه لګي. د حکومت نه تاسو ډیمانډ یا تاسو ویل غواړئ؟ نو حکومت ته زموږ دا ډیمانډ دی چې زموږ د ملګري او زموږ د صوبایي حکومت نه امداد وکړي. ما دا کم بور چې ولګېد نو ریسکیو ډبل ون چې نو هغو په ټایم باندې را رسېدلي وو که نه؟ په ټایم رسېدلي او ډېر ښکلی کار یې وکړو، خټ ځان یې دغه کوشش وکړو د اوسه پورې لګیا دي. تقریبا په 2-3 منټه کې هغو ته اطلاع وشو، هغه راغله. السلام علیکم. سلام. ما وی دا ور کم اور چې نن لګېدلی تاسو ته څه ټایم ټلیفون شو او بیا تاسو څومره ټایم کې راغلی؟ یاره موږ ته غالبا 7 بجې او 9 منټه له پاسه 9 بجې تقریبا چې موږ ته کال شوی دی او بس تقریبا موږ په 3 منټ کې دلته زیرو. دا راته ووایه کله چې تاسو راغلی نو دا اورونه کولاو شو اور بلېدو؟ نه که نه ورونه اور بلېدو دننه نه و له پاسې نه لمبې دغ کېدی که نه ور خو بیا شټر یې موږ دغه کړی که نه شټر یې تاسو کولاو کړی؟ ماتې کړی او شټر یې موږ ماتې کړی. بیا چې تاسو وکتل نو دا مکمل یو اور بلېدو؟ دې کې دننه سرته څه کیمیکل دا میډیسن سرته میډیکل سره تعلق ساتي که نه نو دې کې دننه کیمیکل دا کیمیکل د وجې دې کې به بلاسټینګ په مخه کېدو، کیمیکل هغه بوتل یې پکې نو بلاست په زیات کېدو، په مخه بلاسټینګ و پکې. او شکر دا و چې یاره موږ په ټایم راغلو او قابو یې وکړو. نو نور ګاونډي دا که دا د کتابونو دوکانونه دي پکې نو که فرض کا دا نور خور شوی نو بیا به مسجد ډېره تباهي کړې وه. دا راته ووایه چې دا څومره اپریشن چې تاسو وکړو دې ټوټل څومره ټایم واخیستو او څو ګاډي پکې تاسو استعمال کړل؟ په دې کې موږ دا یو واټر بوزر دی، دې کې د نورو فایر ټرکو په حساب باندې په دې کې اوبه زیات دي. د دې نه مخکې فایر ټرک خالي شو، دا واټر بوزر هم تقریبا خالي کېدونکی دی، 2 ګاډي. نور مزید پسې موږ د بریکوټ نه او د کابل نه ګاډي راوغوښتل خو آلریډي اور کنټرول شو نو موږ واپس کړل بیا او دې کې تقریبا موږ 2.5 غنټې شوې چې اپریشن کې جاري وو. 2.5 غنټې 2.5 غنټې پس لکه تاسو ټول اور کنټرول کړو؟ 2.5 غنټې چې موږ له حاضر دلته یو لکه حاضر دې وخته پورې زموږ تقریبا 2.5 غنټې وشوې. ډېره مهرباني ستا، ډېره زیاته شکریه چې ادا کو. دا حقیقت دی چې کدا پرس کا ریسکیو ډبل ون په ټایم نه وی را رسېدلی نو زما خپل خیال دا دی چې دا ټول مارکیټ په نن ټوټل په اور باندې دغه شو دا ثابت مارکیټ پسې خو چونکې تو په ټایم باندې رالو نو هغه نقصان وشو خو دغه ډېر کم وشو. اوس 2 دوکانه وشو او که فرض که دو په ټایم یا دو فرض که نوی خبر یا نوی راغلی نو زما خیال دا دی چې دا مارکیټ به تقریبا ټول په اور کې لپیټ او ډېر زیات نقصان به شو. موږ اوس د سوات ټریډ فیډریشن جنرال سیکرټري عبدالرحمن ماما سره په ټایم ولاړو او دونه به څو معلومات غواړو چې دې باره کې دوی څه ویل غواړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه دې د ازادۍ دپاره لکه څنګه چې زمونږ د ایاز لیکلی چې کوم دی نه پروس کال یې هغه د لکو روپو نقصان شوی او د هغې سره سره نور هم داسې په بازار کې نقصانات شوي دي. خو موږ په ډېر افسوس سره دا خبره کوو چې د وخت مناسب زما په شان هر سړی راشي او هغه بلنګ بانګ دعوې وکړي خو په وروستۍ کې بیا چې کوم دی نو زما هغه دوکاندار ورته هېڅ قسمه څه امداد او هېڅ قسمه څه مرسته میلاو نه شي. انشاءالله تعالی زه به حیثیت د دې بازار د خدمتګار جیس د حیثیت باندې د صدر صاحب په قیادت کې به موږ د دې لپاره بھرپور کوشش کوو او بیا زموږ خوش قسمتي دا ده چې کمیشنر صاحب زموږ د سوات دی او شوکت خان چې زموږ کوشش کوم چې زه شوکت خان په نفس نفیس دې واقعي راولم او هغې دا واقعه که فرض کا د سرکار د
طرف نه دا خپل خصوصي فندونه د انتظامی سره یي زموږ دا کوشش چې موږ خپل د دې ازادي لپاره هغې باندې زور راولو او د دوی سماجي امداد وکړلی شي. اوس مونږ د فیصل ساینټیفیک سټور چې کوم مالک دی شعیب خان سره یو څو په دې لړ کې اوس خبرې کول غواړو چې آیا دا اور لګېدلی څنګه او وجوهات څه او دې کې تاسو ته نقصان څومره شوی دی. نو موږ د شعیب خان سره خبرې اترې کول غواړو. دا اور چې ما ته شپږ نیمې بجې باندې اطلاع راغله چې ستا د دوکان نه لوګې راوځي ته راشه. نو د شپږو منټو نه والا 2 منټو کې ما ځان راورسو دوکان ته. خو زه چې رالم نو د دوکان ګیټونه چې دي د مارکیټ نورو کسانو مات کړو او اور داسې لګېدلی چې هغه د قابونه بهر او هغه بیا دا مهرباني کړو چې ریسکیو 1122 ته بیا هم اطلاع کړو او ریسکیو 1122 هم را ورسېدو او خپل کارې شروع کو. خو د هغه وخته پورې هغې دومره نقصان کړو چې هغه باندې بیا قابو موندل ډېره ګرانه خبره وه او د دې د مالیت اندازه چې ده هغه تقریبا د 1.5 نه والا د 1 کروڑ 15 لکه پورې اندازه ده د دې د تاوان د ټول. ډېره زیاته مهرباني. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن په اودیانه مارکیټ کې کوم اور لګېدلی نو هغه ته چې هغې نن ډېر زیات نقصان کړی دی. د شعیب مالک چې کوم دی فیصل ساینټیفیک سټور د هغه دکان کمپلیټ سوی دی، په هغې کې مکمل هیڅ پاتې نه دي. دغه شانتې شالیمار سټیشنرۍ والا چې دی هغه هم تقریبا چې کمپلیټ سوی دی، په هغې کې څه پاتې نه دي. خو که چونکې ریسکیو 1122 نه وی راغلی او په دې اور باندې قابو نه یې کړی نو زما خیال دی چې ډېر زیات نقصان به شي. نو دوی د صوبایي حکومت ټول د اودیانه مارکیټ ټول د کاغذ مارکیټ ته ټول د سټیشنرۍ مارکیټ ته نو دا یو ډېره ښه خبره وه چې دوی رالو او په اور باندې قابو وکړو. خو دوی دا یو ډیمانډ دی چې یاره صوبایي حکومت دی وفاقي حکومت دی چې هغه دې من دلته راشي زمونږ تپوس وکړي زمونږ پوښتنه وکړي زمونږ چې څومره نقصان شوی د هغې ازاله وشي. ځکه چې ټایم په ټایم باندې دا هر سره ورونه یو شی بل شی لګي خو حکومت چرته هم په دې کې خپل کردار نه دی ادا کړی. نو دوی دا یو غټ ډیمانډ دی چې هغه دې زمونږ پورې ازاله وشي زمونږ چې څومره نقصان شوی دی او موږ ته یې د دې هغه نقصان او هغه دغه پوره کړي.